السلام علیکم نوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو، تاسو ته معلومه وي چې ټول پاکستان او ټول ملکونو کې عزتمنو سیلاب راغلی دی. د سیلاب د وجې نه بېشماره کسان عزتمنو مړه شول او بېشماره کسان عزتمنو په اوبو کې مړه روان دي. خلک ورته ګوري خو نږدې نه شي ورته. راځئ مینوال، تاسو ته زه په دې ویډیو کې ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې راول زه تاسو ته د یادګي نه تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، راول سیلاب په کراچۍ، په سند، په بلوچستان، په کوټه عزتمنو دغه شانتې راغلو چې بېګا د شپې عزتمنو دغه شانتې سوات ته خو ورسېدو چې په سوات کې هم دغه سیلاب ډېر سخت نقصانات وکړ. د سوات نه اوس عزتمنو دې خوا ته روان دی، یعنې نوښاره پورې. نوښار ته ورسېدو، بېشماره کورونه یې روان کړل او بېشماره کسان عزتمنو د خپلو کورونو نه ووتل او بې کوره شول په دغه نیت باندې چې موږ باید د اوبو نه بچ شولو. خو مینهوالو اوبه چې کوم ځای ته ځان رسوي نو هغه ځای ته عزتمنو هغه ځای نه کسان تښتي چې عزتمنو اوس ویل کېږي چې په ضلع چارسد ته، په شبقدر، په مونډه کې هم عزتمنو دومره اوبه راغلي دي چې هغه ته کوم ځای کې چې سیند سره کم نږدې کورونه او هغوی کډې یوړې او لاړل خپلو خپلوانو کره. عزتمنو که چېرې خپل خپلوان یې نه وي نو سرکار وله هم مدد ورته ورکولی شي او سرکار هم ورته ځای ورکولی شي. بېقاعده په نوښار کې عزتمنو د سرکار کسان ګرځېدل او ورته ویله چې شابه کورونو نه وځئ. خو اوس عزتمنو دغه شانته ډېر ماشومان خو یې مړه کړي دي او داسې په اوبو کې روان دي. الله تعالی دې زموږ او تاسو په رحم په موږ او تاسو باندې الله تعالی خپل رحم وکړي. زموږ د عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.